صاحب خبره نه کوي تی ترجمانی کې لګیا یې چې دا د وفاق سره دې تړون دی خپلې ترجمانی شروع کړې ده د والو خبره چې ده وال ظلم شوی دی په والو باندې خبره کیدی شي باقي مسله چې ده ایشو چې ده دا ملګیر ده ټیک شو لومبي خبره زه تاته دا وایم چې دلته کې صوبایي اسمبلی لګې شوه د ځان دپاره یې مراعات زیات کړلو نه چواله نه چوټکولو نه اپوزیشنو نه حکومتو و ټولو بائی वो एक हिसाब में खड़े हो गए महमूद आवाज न कोई बंद रहा न कोई बंद नवाज نو دوی ټول په خپل باندې خټیک ټاکو بیا چې کله په پنجاب کې دا مسله رااله هغه وی چې بس پی جی او سوګي چې هغه چې دا ټول ټل خو دې چې دا نه پیسټل هغه مرور دغه سکار وکړ نن دا لکه د قومي اسمبلی هم دغه پوزیشن دی نو یم مسلمانانو چې تاسو د خپل ځان د لپاره داسې لوټ مار شروع کړل او داسې تالاندې نو لکه دی غریبانو ته وګوره دی خلکو ته وګوره د دوی خومم کورونه دی بال بچی دی اومدې ته کاته دی چې شپې ته کاله 10 کال او 15 کال یو سړی سرویس وکي یو کلاس 4 ریټایر شي یو کلرک یو بابور ریټایر شي او هغه بیا تاسو لکه هغه تاسو سوار کوي نه بس کوي خدلته کې ګوره دا دیم ته ختم کو 100% چې کوم سن کوټه و ادم ته ختم کړه کم چې په دغه باندې په دوران سرویس په سوق مړ شو هغه دیم ورلا ختم کړه چې په میډیکل باندې په سوق وتل ادم ورلا ختم کړه خنو دا ارسه دیم ته ختم کړل نو خپل خپل مراعات چې دین هغه تا قیامت ګوره یو ته حیات یو ته قیامت وي دوی غوځان خپل مراعات چې تا قیامت زیاته او زمونږ د غریبانان چې دي نو دا دغه شي خو په دې کې زه بس کور الف خان خپه پدې ما چې بس چې کلم چې کانه راځي نو زما په سر لګي چې کلم وال ټکول کې استادان غریبانان پکې لکه دغه کې پښتنو لراځي خو زر ته بیا مې په دلیل درته وایم چې د وفاق د دې سره هیڅ کار نشته د دې کلرکوم د صوبایي حکومت سره راځي دا استادم د صوبایي حکومت سره راځي دا اپګریډیشن مم دی ورکي دا تنخواګان مم دی ول زیاتې او خدا په سوشل میډیا باندې شهباز شریف چې کوم دنن پوستازانو باندې زه خیران شم چې لکه د خلک تاسو څنګه ګمراه کوي چې هغه دلته کې راغو لاټي چارج او انسوګي سو نو چې زما په صوبه کې وفاق دومره کار ساتي خو تاسو ډول ډبلین غړي خپل ذلت ته غلطه وزاله خپل ذلت ته تلین شینن مې د وزاله زیو تقریر مغه نه تیرېده له سوره زمخ کې کړو چې هغه پکې چې کوم دین رینجر ته د پنجاب پولیس ته یو د پنجاب آرمي ځوانانو ته چې کوم دي دمکې دړاکې ورکی تقریر مې ولورېده نو ما ورته چې داسې حالات دي داسې یو سړی مشر وی چې له خبرو چل نه ورځي هغه به یاره د وفاق ولا خورې به هغوی سره دغه کې همدغه وجه ده چې دوی د دې خلو د لاسه د دوی د دروغجنۍ د لاسه د دوی د دغلا پند وای چې کوم دی نن هغه وفاقي حکومت چې کوم دی مذاکرات ولا روشل چیزې خپل کار کوي مذاکرات پکې چې راوستي دي بس امریکای ته مسم تاسو ویلي دي ډونالډ ټرمپ راغلی ځکال بکې ډونالډ ټرمپ چې کوم دنو ټلیفون کوي او دغه ډونالډ ټرمپ ټلیفون راغی دغه چې کوم دنو ډونالډ ټرمپ لګیا دی کنه دغه یو خدای د چیر لکه د شپږشتم او د نهم د شپږشتم د 9 مې او د شپږشتم نومبر حواله سره دوی وی چې تر څو پر جوډیشل کمیشن نه جوړ شو نو ترغه پر به مونږه مذاکراتي دور کې نه شاملېږو لومبي دیم نمبر خبر هغه دا چې چیر لکه دلته کې دغه دی دا سپیشترپ پکې نه کېږي سیاسي جمود دی نو تر څو پورې چې دا سیاسي جمود هم نه ختم شي مطلب دا چې لکه زمونږ باندې نو وسله او بیا مذاکرات یو چې خبر کو بیا ورسره الف خان دویم نمبر خبر دا کې چې د حامد رضا چې دی داغه په کور په مدرسه باندې چاپوالي شوی د نمونږ لکه دغه دا چې زمونږ اتحادی دی نو موږ د دې د وجه عمران خان صاحب چې موږ د مذاکراتو نه بایکاټ کوو موږ چې د مذاکرات په نه دغه کیږي نو دا سيزونه چې دی په لکه برسل گوهر وایي چې عمران خان صاحب نن په جیل کې موږ ته دا خبر وکړه چې بس مذاکرات ختم شو اوس چې مذاکرات ختم شو هغه فاینل کال خو ممتر شوی دی اوس ګوره خالي منصور د سونه د دروغجنی ده کنه چې په میډیا باندې له سیاسي بیان ورکړه چې عمران خان صاحب موږ ته وی چې مذاکرات خشو عمران خان صاحب دومره تنگ شوی دی هغه تاسو اسټابلیشمنت سره تر اوسه جوړه کوم ناراضي ناغه خو د بار د حالاتو نه خبرېږي چې دلته دروغ ټویټونه کیږي غلط بیانې کیږي د دوی دوه مطالبه دي عمران خان د رخا کړی شي او ملټری کوټ کې دی کیس نه لړاوي صرف جست دو مطالبه دي هغه ورته چې دا دواړه مطالبه نشو منل دا جوډیشل کمیشن چې کوم دی کنه دا هغه یو ډرینګ روم کې خبرې دي او یو پاوامو کې خبرې دا دوی پاوامو کې په ډرینګ روم کې د دوی دوه مطالبه دي او ورته چې په کم باندې یار نو مای په واقعیا کې سره څنګه مخ کې لاړ شو او رخای چې دغه کو دا ناممکن ده نور خبرې اترې کیږي خو دغه دوی نور